بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم دوستانو دن زمنګ د سیرت النبی چې د هغې دویم کلیپ ته دویم درس ته د هغې دې کې به نن موږ د هاشم د هغه حلاوال به لږ مختصر ذکر کوو. د عبدالمطلب چې کوم دی د هغې د نوم معنی به ذکر کوو، د هغه خپل نوم به ذکر کوو، او د زمزم د چینی چې کوم دی د هغې بحث په پکې کوو، او بیا په دې نننی بحث کې چې کوم دی اخرنی بحث هغه د عبدالمطلب چې کوم دی د هغه نظر منښت چې کوم هغه کړي و د هغې بحث په نن دلته کېږي. نو محترمو دوستانو د هاشم چې کوم دی د ډېر زیات حسین او جمیل او ډېر زیات ښایسته انسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې دی راځي. دی چې و د ایام حج کې چې کوم دی دوران کې به د حجاج کرام ته به غوښه او روټۍ او کجوري او دارنګې د اوبو انتظام مزدلفه کې او ټول کې به دی مهمان نواز ډېر زیات و. ډېر زیات و. دی د حکومت یمن او حکومت روم چې کوم دی د هغې سفر به اکثر به د کوو قریشیانو نو په دې لارې دوران کې به اکثر ډاکوان به موجود نو هغه به اکثر لوټمار به کوو، نو قافلې به لوټلې. نو د حکمت عملي دا وه چې د دغې ډاکوانو چې په دې لار کې کم کلي راتلل، کم قبیلې راتلې، د هغوی سره دا معاهده وکړه چې موږ به ستاسو چې کوم ضرورت دي هغه سامان به موږ تاسو له راوړو، خو تاسو په بدله کې به زموږ قافلې ته څه نه وایئ، ضرر به ورته نه رسوئ. موږ به تاسو چې څه پکار موږ تاسو ته راوړو، خو زموږ قافلې ته به څه نه وایئ. نو دغې نتیجه دا راووتله چې کله به بیا هم په دغې لاره باندې څوک په سفر تجارت تللو نو چا به ورته بیا سوي نه، ځکه چې معاهده بیا د سره شوې وه. ځکه خو الله رب العزت د قریشانو باره کې سورې قریش چې کوم دی رالیږلی چې قریشان دا داسې دي چې دوی په سفر د ګرمۍ کې او د یخنۍ کې چې کوم دی څه دي مختلف دي سفر کوي، یعنی یخني او ګرمي ورته نه څه نه ښکاري، خو سفر کې او تجارت کې چې کوم دوی عادتي دي. نو دا صورت مکمل نازل شو. دی ډېر میلمه دوست سړی و د هاشم و. دی د بنو امیه چې کوم دی د سره دشمني د دغه سره پیدا شو، چونکې دی ډېر میلمه دوست و، خلکو به ډېر قدر عزت به یې کولو، ډېر احترام به یې کولو. نو بني امیه قبیلې والا چې هغه شروع شو د سره دشمني پیدا شوه. دشمني چې څنګه پیدا شو د سره، نو هغه ولګېدل د په شانتي سرشري شروع کړو، خلکو له چل کول، خلکو به دسترخوان به خورو او خلکو له چې کوم دی طعامونه به ورکول، خو لیکن د هغه نیت چې کوم دی د خلاف و، یعنې د الله تعالی رضا مقصد نه و. نو خدای پاک هغه چې کوم دی سره هغه دغه شانې سپیره پاتې کېدل چې کوم دی خدای پاک عزت او نور ورکړو. دی یو ځل د خپل کسانو سره چې کوم مدینه منورې ته راغی. هلته کې یو بازار کې یو ښایسته حسینه جمیله یو زنانه وه چې هغه د هغې ډېره ښایسته وه، او د هغې چې مخ ته د وکتل او ډېر د ښایستهوالي او ډېر د ادبوالي او ډېر د شرم و لحاظ چې کوم دی د هغې پې ډېر اثار پې ښکاره و، ډېر درنه زنانه ورته ښکاره شوه. ده تپوس وکړو چې آیا دغه زنانه واده شوي ده که نه ده واده شوي. د دغې زنانه اسیحه بن جلاح د دې نوم و. د اسیحه بن جلاح چې کوم دی دا د دې خاوند و د دغې ښځې. نو کسان ورته وایي چې نه دی د اسیحه بن جلاح چې کوم دی د هغې په نکاح کې راغلي وه، او دوه کسان دوه بچي دي پیدا شوي، عمر او معبد دا دې پیدا شوي دي، او د هغې نه وروستو اسیحه لګېدلی دی طلاق ورکړی دی. نو هاشم لګېدلی دی د طلاق چې کوم دی پیغام ورواستو. دا د بني نجار قبیلې سره تعلق لري و. نو دا بني نجار قبیلې والا ټول چې کوم دی راوغوښتل او ورته ویل چې تاسو له روټۍ دله کوم او تاسو له میلمستیا دله کومه. د میلمستیا په دوران کې چې کوم دی خپله خبره ظاهره کړه چې د دې زنانه سره زه نکاح کول غواړم، نو چونکې دی خو شریف انسان و، ډېر عزت قدر منم و، نو د دغه نکاح چې کوم دی دعوت هغه قبول کړی شو. د دغې زنانه سلمه بنت عمر نوم و. د چې دی ورسره نکاح وکړو، نکاح نه وروستو چې کوم دی د څو ورځې بعد چې کوم دی مدینې منورې ته لاړو. نو په مدینې منوره کې د دغې زنانه حمل پیدا شو. د هغې حمل نه عبدالمطلب چې کوم دی هغه پیدا شو، د پیغمبر اسلام نکاح هغه پیدا شو. دی بیا د سفر په دوران کې چې کوم دی هم روان شو، دغې سفر کې تللو یو قافلې غزا ته لاړو، فلسطین کې چې کوم غزا ده هغې غزا ته لاړو. په دې دوران کې دی وفات شو د هاشم. چې وفات شو نو عبدالمطلب دی خپل نوم د عبدالمطلب چې کوم دی عبدالحمد دی ډېر زیات ښایسته و، ډېر زیات چې کوم دی فصیح هم و، ډېر زیات ښایسته و او ډېر خوش اخلاق هم انسان و. نو دی چونکې وړوکی و، د ده مور ولګېدله، د ده مور نه
سلمہ بنت عمر نومو هغه ولګي د خپل پلار کړ چې کوم دی نیټه کې خو د لکه مشته شو پاتې کېده چې پاتې کېدون عبدالمطلب وړو کې چې کله عبدالمطلب لوی شو نو د پلار چې کوم دی د تر ولګي د تر مطلب د تر نومو هغه راغې او دی بیبي ته وی چې د ما د وراره چې کوم دی ما درکې ځان سره بوزم نو دی مور چې کوم دی وسره روان کو د مور د عبدالمطلب چې کوم دی د سره روان کو نو دی په دغه ټیم کې خیرنی جامې اغوستلې وي او د مخ چې کوم دی سره دوړو وهله او نو ډیر زیات د یتیمۍ هغه چې کوم دی آثار پکې ښکار شي نو چې کله د تر چې کوم دی مدینه منوره ته دن نشو مکی مکرمه ته کله دن نشو په مکی مکرمه کې د کسان تاسو کو چې دا ستاسو دی دا څوک دی نو دی مطلب د دې وجنه چې کې د جامع خیرنه وي د چې کوم دی سره په حالت بد کې نو دی چې د عبدالمطلب دی یعنی زما غلام دی دا هغه وخت نه چې کوم دی دا د عبدالمطلب په نوم باندې مشهور شو چې مشهور شو نو خلکو به بیا د عبدالمطلب خو بیا چې دا مطلب ولګي د تر بازار ته بوت بازار کې ول خيسته قیمتي جامع وغسل او ډیر زیات سنبالي کو به خلکو ته چې دا زما چې کم دی وراره دی زما غلام نه دی دا غین روس بیا چې کم دی دا مشهور شو عبدالمطلب ډیر زیات سخیو د خپل پلان نه هم دوه غوتی مخ کیو پلاریم سخاوت کول خو عبدالمطلب داغه نه زیات سخاوت پد کیو په انسانانو به خورا خورلو او په مارغانو باندې هم د خورا خورلو د دې وجنه د مطعم الطير السما چې کوم دی په غي باندې مشهور شو چې د خوراک ورکون کې د اسمانونو مرغانو نه دی مطلب د مرغانو د خوراک ورکون کې باندې مشهور شو د غریبانو له هر چاره چې کوم دی خوراک ورکولو یو پیرا د قبيله جرهم چې کوم دی اصلي وطن هغه یمن دی د په یمن کې چې کوم دی قحط سالی پرې وتل نو جرهم قبيله والا په تلاش کې راوتل او اسماعیل علی السلام چې کوم دی دغه په نگرانی کې رالو د مکی مکرمه خواته چې کوم دی به زمزم خواته الته کې کوم دی ازي خوښ شو الته کې خپل پړه ور واچو الته کې اوسیدل په دغه ځای کې د اسماعیل علیه السلام د خپل مور حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها سره ملاقات وشو جرهم قبیله ول دغه کې آباد اوسیدلو اسماعیل علیه السلام چې کوم دی هغه ملته کې او چونګې دا خود د چینه خود دا نو په دغه ځای کې اوسیدو مالقه قبیله او جرهم قبیله ول دغه کې اوسیدلو بیا څه وخت پس چې کوم دی اسماعیل علیہ السلام د 130 کال په عمر کې چې کوم دی وفات شو نو حاتم خواته د خپل مور خواته چې کوم دی دغه لګي دفن کړی شو نو د زوی د اسماعیل علیہ السلام زوی قیدار هغه قیدار ولګیدلو د خانه کعبه چې کوم دی متولی جوړ شو ان خانه کعبه کنجانی چې کوم دی او د هغه خدمت کول چې کوم دی د قیدار ته پواله شو نو دا خو ډیر مجد مشهور نو بنو اسماعیل او بنو جرهم والا چې کنه مینس کې تضاد پیدا شو د جرهم قبيله والے وی چې دا خو چې کوم دی سه دا موږ له پکار چې موږ د دې خدمت کوو نو هغه چونکه چې زورور نو جرهم قبيله والے په بن اسماعیل باندې چې کوم دی د اسماعیل اسلام په اولاد باندې ظلمونه ستمونه شروع کړل هغه د ظلم ستم چې کوم دی برداشت نه کړی شو او د مکی مکرمه نه بهر ته چې کوم دی اطراف ته مشته شول بیا د دې جرهم قبيله والے ظلم ستم ډیر زیات سیوا شو چې سیوا شو نو خلکو باندې ډیر زیات ظلم کولو نو د عربو ټولو قبيله والا مکمل را پاسې د لدی سره جنگ چې کوم دی وکړو مکه مکرمه دونه خوشی کړه اسماعیل علیہ السلام چې کوم دی د خاندان ول بیا مکی مکرمه ترال او ابيزم خدا جرهم قبيله ول دومره وران کړو چې کله د مکی مکرمه نتلل نو د زمزم چینه په کم ځای کې آباد واغه زمزم چینه چې کوم دی پټکړه هغه به له پاسه چې کوم دی سره چتر پیرا وسوله پاسه به خاور او تواغه میدان چې کوم دی بالکل اوار کو چې پتم د ابي زمزم چې کوم دی نه لګیدل د دین ورستو چې کوم دی بن اسماعیل ولرال نو بن اسماعیل کې چونکې دغه لکه خو مشر په دغه وخت کې عبدالمطلب نو عبدالمطلب چې کوم دی د مکی مکرمه د ابي زمزم قبضه واغستل ولته کې په حتیم په دوران کې چې کوم دی په حتیم کې عبدالمطلب ودو په خوب کې وتا دا حکم وشو چې کوی وکنه احفر بره یعنی یو کوی چې کوم دی هغه وکنه د دوی چې دا کوی چې کوم دی ستوي په سوال بیا ود شو چې په سوال بود شو بیا وتا په خوب کې دا وینا وکړه شو چې مظنونه چې کوم دی وکنه دوی چې مظنونه ست ویل کیږي په دریم پیر باندې چې بیا په دریم شپه باندې ود شو وته وی چې ته چې کوم دی احفر طیبه یعنی طیبه چې کوم دی سره پاک هغه وکنه نو دوی چې طیبه ست ویل کیږي پس ورو مشپه ته ویل شو چې زمزم چې کوم دی هغه شینه وکنه نو دوی زمزم په کم ځای کې دي نو هغه ته په خوب کې دا ویل شو چې پلان کې چې کوم دی دا وکنه او هغه چې کوم دی ته شینه چې کوم دی راخاره شي نو عبدالمطلب په دغه وخت کې سپ یو زوی حارث دا خپل جته وی چې راځي چې دا چینه چې کوم دی راخاره کو نو عبدالمطلب چې کوم دی چینه به کنله خاور به زمګه به کنله
او حارث په لګیدو خاور چې کنده به سیټ تکوله ناس افانه چې وکتل نو په دغه چینه کې چې کنده سره دغه چینه آثار ښکارا شو پته ولګی چې دلته ابي زمزم چې کنده ښکارا شوې دي نو شدت لګی دا وکتل چې ابي زمزم ښکارا شوې نو الله سي چت کو چې اے الله زما دغه یو زوی دی الله تعالی مال چې کنده لز زامن راکې کته ما لز زامن پوره کړو د لسم زوی چې کنده به د قرباني کوم استاده پاره استاد رضا لپاره بل لسم زوی د قرباني کوم نو خدای پاک د دعا چې کنده قبول کړه دغه ابي زمزم ښکارا شو د خدای پاک لسوانه ظالمون نور کړو بل لسم زوی چې کنده حضرت عبد الله لسم زوی د عبد الله چې کنده پیدا شو د دې یو ځل اودو په دغه حتیم کې دته به دا خوبونه راتلل د رښتیا خوبونه اولیاء کرامو ته رښتیا خوبونه را دي چې هغه ته چې کوم دې سره الهام وتم ویل کیږي او هغه چې کوم دې سره د خوبونو په ذریعہ سره هغه ته معلومیږي خدا بعض نیکان صاحبان هغه تر دي نو دته په خوب کې درج یا عبد المطلب او فی بنظرک لرب هذا البيت چې عبد المطلب خپل هغه نظر چې کنتا منلو د دې رب سره چې تا کم د دې کور رب سره کنتا نظر منلو هغه چې کنده پورا کا د خدا نظر منلو چې زمان لس زمان پیدا شو لسم زوی به قربانی کوم لسم زوی خدا د عبد الله نو دی عبد الله ته خپل ځامن راجم کړل خپل ځامن ته چې ما داسې نظر منلو او چې وستا اوسنګ هو نو ځامن ته چې بالکل خپل نظر چې کم دی پوره کوم تیار یو نو چې لسم زوی خو عبد الله نو عبد الله د لاس نه راونیو چولکې راواغستله او د ذبح چې کم دی سره قرباني ازیت روانو نو په دغه ټیم کې د عبد المطلب لوریان ویني هغه را پاسې د خپل د پلار ته پجړه شو چې زمونږ دا خيسته زوی دی چې عبد الله ډیر خيسته او ډیر جات خيسته او ډیر حسن کې ډیر جات خيسته اخلاق برابر او ډیر اعمال ډیر زیاتو نو دوی چې د دې د شل به وګو چې ته د دې عبد الله په ځای باندې لس اوخان وتروا لس اوخانو باندې بیا تاسو ولا قراندازي چې کوم دی وکا خسنه وکا کفرز کا عبد الله راوته نو عبد الله په ځبه کې کنه اوخان چې د لس اوخان یو طرف ته ودرول عبد الله چې کوم دی بل طرف ته ودرول نو عبد الله نوم بیا راوخته د دې خوان د وته چې لاس سره نور سیوا کا لس سره سیوا کول نو سل او خان یو طرف ته شو او یو عبد الله چې کنده بل طرف ته شو کله قراندازي واچولا او خسره ورواچو چې آیا وس په سوق چې کم دی هغه قرباني کو نو د سل او خان چې کم دی هغه نوم راوختلو چې راوختل نو خوان دیم خوشاله شي او عبد المطلب چې کم دی هم خوشاله شو د عجد عبد الله په بدل کې چې کم دی سل او خان عبد المطلب چې کم دی قرباني کړی دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک راځي چې هغه فرمایي چې انا ابن ذبیحتین چې زه زوی د دوه قربانو یم نو حضرت معاویه رضی الله تعالی فرمایي چې یو ځل مونږ ناسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې پیغمبر اسلام ناسو یو د غر یو کس راغی او پیغمبر اسلام ته فرمایل چې یا ابن ذبیحین چې اے د دوه قربانو والا زویا نو پیغمبر اسلام لګوي تبسم وکړو مسکای وکړه او هغه کس کینا سو بیا چې کله پیغمبر اسلام وزګار شو پیغمبر اسلام نه چاته پوسو کو چې دا سړی چې دا دوی چې دا دوه قربانو والے زوی نو د دې څه مطلب دی نو پیغمبر اسلام دا واقع ذکر کړ چې زما پلار چې کم دی هغه د غشانې قرباني کړی شو خو هغه بچو او اسماعیل السلام چې کم د قرباني نه بچو نو په دې وجه ماته اولاد د دوه قربانو چې کم دی هغه ویل کی نو په دې وجه باندې ماته ویل کی نو دغه د پیغمبر اسلام د ذبیحتین چې کوم دې سره په دغه نسبت په دته ابن ذبیحتین په دغه وجبانه ویلې کی نو حضرت عبد المطلب خپل نظر هغه په دغه طریقې سره پوره کو عبد المطلب چې کوم دې ډېر زیات محارم چې کوم دې سره لکه د خويندو د رونو چې کوم دې سره داغي چې کوم دې سره داغي ایثور کول او د دې نور کسان چې شراب او زنا د دې جنکو چې کوم دې ژوندې خغولو د دې نه به انکار کول دا به منع کولو او بربند چې کوم دې سره هغه طواف باندې دا به منع کول او د غلانو چې کوم دې هغه لاس کټول حکم بد جاری کولو نو دا چې خبر را دي چې عبد المطلب چې کوم دې سره ډېر زیات مینو چې د پیغمبر اسلام والسلام هغه آثار چې کوم دې هغه د پیدایش هغه ورځې نږدې کېدو ولې نو پته کې ډېر زیات چې کوم دې سه خاصیتونه بکیم دارتل